ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، نن یو طاقتورې وظیفې سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. او وظیفه چې د محترمو د 2 رکعاتو صلات حاجت مونځ طریقه ده، دا صرف یو ځل په زندګۍ کې تاسو وکئ د هر ناممکن حاجت دپاره او ناممکنې پریشانۍ دپاره، د سخت نه سخت حاجت دپاره صرف دا 2 رکعاته نفل مونځ د مسلمانانو کافي بشي او الله جل شانه به ستاسو تمام په تمام حاجتونه انشاءالله د یو فیرې سره پوره کړي. دا داسې مونځ دی تاسو مخکې د سره چېرته کړی نه وي انشاءالله. داسې طاقتور دی چې بیا کولو ته پکې ضرورت هم نه وي انشاءالله. او دې 2 رکعاتو سره به الله جل شانه ستاسو انشاءالله د الله تعالی په فضل او احسان سره حاجت وي، پریشانی وي، مصیبت وي، تکلیف وي، بندشونه وي، رکاوټونه وي، د نکاح د محبت هره معامله چې ستاسو وي، رب کریم به په خپل قدرت سره، په خپل احسان سره، په خپل فضل سره محترمو ټیکوي. نو کو خوښه مو وي او ټیم د سره وي، انتهایی آسان طریقه ده. په دې طریقې سره تاسو وکئ انشاءالله الله جل شانه به ستاسو حامی او ناصر او مددگار شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو محترم او عزتمندو مسلمانانو، په دین مینو مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ په صحت کې به الله تعالی مو خوشحاله ساته، آباد لره. الله تعالی د تمام مسافرو تمام حاجتونه پوره کړي او د مؤمنانو مسلمانانو دی الله تعالی تمام حاجتونه پوره کړي. څوک چې زمونږ اوریدونکي دي، کتونکي دي، د الله د رضا دپاره الله تعالی دې ورته ډېرې خوشحالۍ ورکړي. او چې په څه خوشحاله کېږي الله تعالی دې خوشحاله کړي، او چې څه نه نفرت کوي، په څه خفه کېږي مالک الله دا ټول مسلمانان د هغې پریشانونه په امن کې راولي. نن مسلمانان د قضای حاجت دپاره 2 رکعاته مونځ دی. که کوم سخت مشکل پیښ شوی وي او د هغې نه د وتلو څه لاره هم په نظر باندې نه راځي، یا څه کار بند شوی وي او د حل کېدو دروازه نه کولاویږي، نو انشاءالله دا وظیفه تاسو د ماسخوتن د مونځ نفس وکئ محترمو. انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو د دې حاجات او د دې وظیفې او 2 رکعاتو نفلو په ذریعه باندې الله جل شانه ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. محترمو، تاسو به څه طریقه کار کوئ، نو طریقه تاسو وورئ او دا کومه دعا چې ده دا هم ځان سره سیو کئ، یا ځان سره دا ویډیو په څه طریقه محفوظه کئ چې دا تاسو او دا وظیفه وکئ. د ټول نه مخکې به تاسو 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکئ. نیت په داسې کوئ چې 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوم په دې حاضر وخت، خاص خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریفې فلور کړم، الله اکبر. صحیح شوه. خو دا 2 رکعاته صلات حاجت مونځ به کم وخت کې دا خبره په ذهن کې کېده محترمو. دا به ته د ماسخوتن مونځ چې کله فرض وکړې 4 رکعاته، نو دا به سنت به وکړي او ویتر به پرېږدي. یعنی د سنتو او د ویترو په منځ کې به 2 رکعاته صلات حاجت مونځ نیت وتړئ، او په ذهن کې به د دغه مقصد فروت وي چې کوم مقصد دپاره، کوم حاجت دپاره، کومې پریشانۍ یا بیمارۍ دپاره چې تاسو د نفل کوئ، نو هغه به مخکې نه د نیت تړو نه مخکې به ستا په ذهن کې دا خبره موجوده وي. یعنی ساتې به چې مالک الله د دې حاجت دپاره دا 2 رکعاته مونځ کوم، الله دې قبول کړي رانه. صحیح شوه. او هر صورت چې پکې دی کې وایي څه منعت نشته دی، کو خلقو پکې وایي یا بل صورت دله درځي، کم د ښه صورت دله درځي، یعنی فیاض التحکم ښه یادي هغه صورت پکې وایي. د سلام ګرځول نه وروسته به یو ځل په جړه او په فریاد سره دا دعا ووایي. په جړه او په فریاد سره به یو ځل دا دعا وغواړئ: اللهم علیک الثناء کما اثنیت علی نفسک. یو پیره به صرف دوی اللهم علیک الثناء کما اثنیت علی نفسک. یو پیره به دا دو وی، خو په جړه به وي، دا ښه جړه پکې شرط ده، فریاد به کې ورسره. د دې نه وروسته یو ځل دا درود شریف ووایي: اللهم صل علی محمد النبی الامی و آله. دا به یو پیره وي محترم. او د دې نه وروسته د حدیثونو په کتابونو کې چې کوم مسنون د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا راغلی ده چې دا د مستجابه دعا ده، دا به یو پیره ووایي. حکمه د محترمو هغې ته غوږ شئ. دا د ګورئ په سکرین باندې تاسو ته دا غونډې ښکاري: لا اله الا الله الكريم، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم،
أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشافعه في دا دعا به یو پیره ووایي یو پیره به دغه لومبنۍ دعا ووایي اللهم عليك الثناء كما أثنيت على نفسك ورپسې به بیا دا دعا ووایي درود شریف وایي اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله او د هغې نه پس په دا کومه دعا چې ته مو ووایي لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم د آخره پورې پی پورې فی شفیعه فی دې پورې به دا دعا تاسو ووایي دې نه پس محترمو دا به تاسو انشاءالله چې یو ورځ وکئ یعنی د ویترو او د سنتو په منځ کې د ماخوتن مونځ نه پس انشاءالله چې د یو ورځ سره پوره شي خو مثال په طور که د څه مصلحت د وجې نه څه د کمی پیشي د وجې نه حاجت پوره نه شو لګاتاره یو هفتې پورې وکئ یعنی یو هفتې پورې وکئ محترمو انشاءالله د رب کریم نه زما 100% امید دی چې انشاءالله الله تعالی به دې سره ستاسو حاجت پوره کوي ستاسو پریشانی به ختموي ستاسو چې څونه حاجات دي مقاصد دي تکالیف دي مصیبتونه فتونه دي دې سره به الله تعالی ختموي الله تعالی ډېر رحیم دی محترمو ډېر کریم ذات دی خو په ګناهونو باندې د الله تعالی سره مقابله مه کوئ د الله تعالی سره په ګناهونو باندې دشمني مه کوئ کم نعمتونه چې الله تعالی راکړي هغه د الله تعالی په نافرمانۍ کې نه استعمالو نو الله تعالی به زما او ستاسو مددګار شي الله تعالی به زما او ستاسو حامی شي محترمو الله جل شانه دا ذات ته چې مشکل کشا دی الله جل شانه دا ذات ته چې حاجت روا دی بل څوک نشته ګورئ دا خبره ذهن کې کېږدوئ الله جل شانه دی صرف زما او ستاسو د تمامو حاجتونو پوره کوونکی ذات دی نو چې خپل الله جل شانه سره معاملات سم کو د الله تعالی په مخلوق رحم وکړو الله په موږ باندې رحم وکړي نن موږ مخلوق باندې رحم نه کوو نو الله تعالی بیا په موږ باندې رحم نه کوي الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته موږ دعاګانې تاسو ته کوو تاسو موږ ته دعاګانې کوئ الله تعالی مو د ټول عمر حاجتونه د دې وظیفې سره ستاسو پوره کړه جزاک الله خیره